د افغان په ننګ مې وتړله توره، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. ګرانو قدرمنو کتونکو، راغلي یو د خوشحال بابا خوشحال خان خټک بابا مزار ته. نن در باندې د هغه د مزار سیل هم کوم او ورسره راته د هغوی لنډ شان پېژندګلو، د هغوی لنډ شان تاریخ ته هم بیانوم. راځئ زموږ سره. شپېتم کې د اورنګزېب منصبدار سید امیر خان د سلا مشورې په معنا خوشحال خان خټک پېښور ته ور وغوښتلو او په دوکه یې ګرفتار کړو. څه وخت پس په پېښور کې له ساتلو وروسته مغولو خوشحال خان په کال 1440 کې دهلي ته بوتلو. اورنګزېب حکم کړی و چې د خوشحال خان خاندان د یرغمل په طور دهلي ته راوستلی شي. یوسفزو دغه وخت خپله دښمني هېره کړه او د خوشحال خان خاندان ته یې پناه ورکړه. خوشحال خان څو کاله د دهلي او د جیپور ریاست د رتنبور په کوټ کې تېر کړل. هغه د کیدوبند او نظربندۍ په دوران کې د خپلو مصیبتونو د خپلوانو د بېلتون د بېننګۍ او انتقام ذکر کړی دی. په کال 1402 کې خوشحال خان آزاد کړی شو. له قیده وروسته هغه د افغان په ننګ توره وتړله او له مغولو سره یې ډېر جنګونه وکړل چې یو پکې د نوښار جنګ هم و، ځکه ورته پښتانه خوشحال خان بابا وایي. خوشحال بابا ډېر سخي، رښتینی، لګیالی، ترزن، خودداره او پوهه سړی و. هغه د ښکار ډېر شوقین، بازونه او اسونه به یې ساتل. په کتاب کې د سرود او په ښایست ډېر مین و. د هغه ډېر زامن وو چې پکې اشرف خان هجري، بارام خان خټک، نظام خان خټک، عبدالقادر خټک او ګوهر خان خټک مشهور دي. په لوڼو کې یې حافظه، حلیمه، شاعره، فاضله او حافظه ښځه وه. خوشحال خان بابا په نظم او نثر کې په قومیت، ننګ، مذهب، ازادۍ، اخلاق، عشق، تاریخ، فطرت، طب، پوهې او په نورو موضوعاتو هم لیکل کړي. د هغه په معلومو کتابونو کې یعنې کلیات خوشحال خان خټک، بازنامه، صحت البدن، هدایه، سواتنامه، نظریه او دستارنامه مشهور دي. خوشحال خان بابا د پښتانه قام د وطن او یووالۍ، د ازادۍ او خوشحالۍ لپاره د مغولو او د هغوی د طرفدارو پښتنو سره ډېر جنګونه وکړل. هغه پښتنو ته له کندهاره تر اټکه د یووالي او ننګ نارې ووهلې، خو د افغان په ننګ لږو کسانو ورسره ملا وتړله، ځکه چې ځینې بې ننګه پښتانه د مغولو په انعامونو او جاګیرونو خرڅ شوي وو او ځینې له ویرې غلي وو. د هغه سره ځینې خپلوانو او زامنو هم څه د ذاتي دښمنۍ له وجې او څه د مغولو لپاره مخالفت کولو. د هغه د عمر اخري کلونه ډېر له مصیبته ډک وو. د هغه ننګیالي ملګري ایمل خان او دریا خان مړه شوي وو. هغه له خپلې سیمې لاړو او د حسن خیلو افریدو د بوسا درې سره په ډمبره نومې غره کې یې پناه واخیسته او هلته په 20 فروری 1691 عیسوي کې وفات شو. خو نوم او نښان یې مړ نه شو، لکه څنګه چې خوشحال خان بابا ویلی دی چې مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان وي، مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان وي، تل تر تله په ښه نام پای ښاغلی. جی نو دا خلک خو دې ځکه راځي که نه چې روډ تاسو نه ډېر مزېدار جوړ شوی دی، نو دې په وجه باندې ډېر خلک هم راځي که نه جي. او لکه جوړ کړم دا اوس د زموږ د کوم ایم پی ای چې دی یا پر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب هغه وخت کې، نو دا هغه وخت کې جوړ شوی دی که نه. نور د خپلو خپلوانو، زامنو، کور والا، خویندو قبرونه شته دلته که نه؟
یاره جی نور خو دومره راته څه علم نشته دی او دا خاص کر دی چې والد صاحب کم دی هغه په کوړه خټک کې دی او بل نیکه چې کم دی هغه هم په کوړه خټک کې هلته ښخ دی او جی او دغه هلته شاته بل قبر دی هغه حلیمه بیبي نوم یې دی او د خوشحال بابا لور ده او هغه هم ډېره پاکه بیبي تېره شوې د قرآن حافظه عالمه شاعره او فاضله ښځه تېره شوې ده جی څومره وخت وشو چې دا مزار دې حالت کې دی نو دې نه خو مخکې بل ګمبت و هغه خو د موږ هم یاد نه شي او هغه هم ډېر په ښه حالات کې و او دا بیا 2000 کې تقریبا جوړ کړی شو او هغه زوړ چې کوم و هغه یې شهید کولو ورانې کو جي جی په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له ورکړي اجازت دلی الله په امان